اجي کتونکو تاسو کته شه دې ټیم کې مونږه د پیښور په یو مقامي شدي حال کې موجود یو دلته کې د اقرا اطفال صوبیان سکول نتیجه تقریبا منعقد شوه کم ماشومان چې پوزیشن یې اغشته وي او کړي وا ناظره کړي وا د غید دستار باندې پروګرام هم دلته کې او د سکول واقعیا دی په چاډاک کې توحید آباد سره نږدې را نو دلته کې بمونګه د دې قاریان صاحبان چې کوم دی هغه سره هم خبرې کوو او کم ماشومان چې پوزیشن یې واغشته چې ناظره وکړه چې حفظ وکړه هغه سره هم خبرې کوو او کوشش وکړو د غي والدین سره هم خبرې وکړو ډېره مننه ماشاءالله ناظره وکړه او موږ ډېر خوشحاله یو او د سکول انتظامیه والا چې دی لکه ډېر ښه ماشومان له ډېر ښه ریسپانس ورکوي سبق ولا شوق چې ورسره نو ښه ډېر زیات ورسره مهنت کوي او بل دا سکول ورکوټی دی خو تعداد هم پکې ډېر زیات دی او بل دا چې کاري صاحب چې دی نو وړو باندې ډېر زیات مهنت کوي یوازې کاري شمس نه نور کاریان هم دي کاري عزیز الله او دا نور پوره سټاف دی چې دی که نه لکه موږ ته مطمئن نه یو بچے کم سنوم دے دے او په کم کلاس کې سبق وې پریپ کلاس کو زمانم دے شال بهش کم سکول کې اقرار روضة الصبيان نن دې پوزیشن واغشتو کم پوزیشن دې واغشتو تھرڈ پوزیشن دې واغشتو او حفظ دې او کو ناظره دې ختم کړه ناظره دې ختم کړه مبارک دې شه خیر مبارک خپل استادان د پاره سوي ها خپل استادان د پاره سوي غواړي الله دې هغه ښه کړي او خپل کورونو ته ولاړ شي او الله دې نیک عمل بچي خپل نوم وایا او په کوم کلاس کې سبق وې کوم سکول کې سبق وې ته وایا اقرا روضة الصبيان او پریپ کلاس کې سبق وې او څه نوم دی خضر حفظ دې وکړه ناظره دې وکړه ناظره دې وکړه او پوزیشن دې واغشته څنګه محسوس کې ها خسته تونکو موږ سره دې ټیم کې انشاء بهیش ترور موجوده ده نو دوی نه به موږ ته پوس کوو چې تاسو ماشومې ماشاءالله ناظره وکړه او څه محسوس کوي جی یقینا چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده څومره چې خوشحالي د دې مور ته محسوسیږي د هغې نه زیاته خوشحالي به زه ووایم چې ما ته زه نن خوشحاله یم چې الحمدلله زموږ ماشومې لکه دونه په کم ایج کې چې کوم دی نو دی قرآن پاک ناظره دغه کوي انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې حفظ وغیره ورسره زر تر زره دی خپل کمپلیټ کړي بل د دې اداره چې کوم ده مطلب د دې چې کوم سکول دی نو د دې نه موږ ډېر زیات مطمئن یو ډېر زر چې کوم دی نو ماشومان مطلب ښه رزلټ دوی ته میلاویږي پړهي لحاظ سره هم د دې ډېر ښه دي او دینی لحاظ سره چې کوم دی نو هغه هم ډېر ماشاءالله ډېر ښه دي بچې خپل نوم او حیا ستاسو نوم دی او په کوم سکول کې کم کلاس کې سبق وې سات کم کلاس کې سبق وې نن دې حفظ کړی دی که ناظره دې وکړه ناظره دې ختمه کړه نو خپل امیه بوته سوې بابا ته کنه چې ډېر خسته دغه شو بې ځایه وخت نه دی پکار خسته مدرسه کې داخلي دی وکړي ناظره دی وکړي حفظ دی وکړي ځان دی ورسې کنه نو دا ماشاءالله ډېر ښه یو دغه دی دین ماشاءالله ډېر ښه کار دی نو الله یې ټولو عزت ورکړي. السلام علیکم زما نوم سدیر چې او د پلار نوم مې شغالي دی او انوار القرآن مدرسې نه فارغ شوی یم حفظ مې وکړ او د نیم کالو کې وشو د نیم کالو کې مې حفظ وکړ چې بس هغې د خپل سبقونه وایي ټایم دې نه ضایع کوي او لوبې موبې دې نه کوي بس سبقونه صوبیان چې کوم دانن ترتیب منعقد شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله اول خو تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلی زموږ انټرویو ریکارډ کوئ زما نامه چې ده اسمت الله فقیر نامه مې ده او زه د دې اقرا روضة الصبيان سکول سرپرست یم او نگران یم زموږ الحمدلله څلور برانچز دي او هغې کې موږ عصري او دیني علوم دواړه زده کوو او نن دا پروګرام هغې ماشومانو په سلسله کې چې هغې ماشومان زموږ په دې سکول کې ناظره او حفظ باندې قرآن ختم کړی و تقریبا څونه
ماشومان به دې کال فارغ شوي او دا ستاسو په نوټس کې چې زمونږ د سکول دی په دې سکول کې بیا سیکنډ ټایم مدرسه هم ده نو دا سکول کې مونږ سره تقریبا 53 ماشومانو ناظره قرآن ختم کړي او 3 ماشومانو په حفظ باندې قرآن ختم کړي او په مدرسه کې 10 ماشومانو حفظ باندې قرآن ختم کړي او 14 ماشومانو په ناظره نو ټوټل دا تقریبا 83-82 ماشومان راځي چې دی ټوټل دی ماشومانو حفظ او ناظره بما حفظ او ناظره ټوټل ماشومانو ناظره قرآن ختم کړي وي والدین له څه پیغام والدینو ته زه دا پیغام به ورکوم او دا ډیر ضرور به دا پیغام ورکوم چې تاسو خپل بچی په اقرا سکول کې په دې داخل کړئ چې په اقرا سکول کې دینی او عصري علوم دواړه پڑھاویږي دلته قرآن هم پڑھاویږي دلته د سکول تعلیم هم ورکړی کیږي چرته چې بیا په دې اقرا سکولونو خصوصیت یو دا هم د چې د دې مشري علما کرام کوي کوم علما کرام مفتیان اعظم د دې مشري کوي نو هغه د ماشومانو تربیت هم کوي ورسره تعلیم هم ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانو چې انیس الرحمن دی زما د ابو نوم چې کوم شمس الرحمن زه چې د دې سکول چې کوم پرنسپل دی زه راغې زویم کم کلاس کې زه چې کلاس 7 کې سبق وایم حفظ ور سره کوم جی جی نن تا د سټیج سنبال کړو جی څنګه محسوس کوم ما جی پهله خو چې زه ورختم په ما ډېره یاره راتله خو ما چې کوم د شپږ کال سټیج ما سنبال کړی دی نو پهله چې زه وختم په ما باندې ډېره یاره راتله خو بیا آرام سره ما نه چې کوم دی دا یاره ټوله ختمه شکر الحمدلله پروګرام بیا ډېر ښایسته وشو جی نور ماشومان دا دی چې بس چا محنت کړه هغه له د هغې سله میلاو شوه پوزیشن ورله میلاو چې چا محنت نه وکړه هغوی له خپل سیله میلاو شوه نن چې کوم تقریب منعقد شوی او د دې باره کې تفصیل وایي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم قاری محمد اسف دی او دا زموږ د اقرا سکولونو نه یو برانچ و په دې کې الحمدلله نن د تکمیل حفظ قرآن ترجمه او ناظري د سربندي وشوله په دې کې الحمدلله تقریبا 3 قاریان د مصر نه مونږ انوایټ کړي وو دغه شان مفتی پیر ګور علي صاحب چې دنیاي پیژنې هغه مونږ انوایټ کړو او داسې نور مختلف علما قاریان د کوټه نه پکې قاری سہیل ترین سے انوایټ شوی تقریبا څونه ماشومان حفظ برابر او ناظرین فارغ شو تقریبا 20 ماشومان حفظ وکم او داسې 86 ماشومان ناظری ختم وکړو 5 ماشومان داسې وجغې د ترجمه ختم وکړو والدینو د پاره دا ویل غواړم چې یو خو اقرا سکول چې کم دی هغه د عصري علوم نه څوک منی کوي نه نو د عصري علوم سره چې کم دی په خپل ماشومان باندې حفظ سره ترجمه ناظره د خامخو کوي کاری سے ټول لومبه خو تاسو مبارکباد ټول راځي مزیدار تقریب نن منعقد شو نو خپل مکمل تعارف کې او د تقریب باره کې تفصیل وایي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو د ټیم تاسو ټول ډیر شکریا ډیر مننه دا څه دی چې زمونږ الحمدلله په باچاډا کې اقرا روزة الصبیان سکول دی او هغې چې کوم سسټم دی کوم انچارج هغه دی ټول زما دی الحمدلله په دې کې موږ چې دی حفظ هم پڑھاو سکول سسټم هم دی الحمدلله دې کال چې دی حفاظ هم پکې فارغ شو ناظر خوان پکې کثیر تعداد سره د نه علاوه چې دی جنکیانې وي هغې ترجمه قرآن کریم الحمدلله ختم وکړو او دغه رنګه زمونږ نور هم انشاءالله مزید کوشش به دا وي چې د دین کار د عصري علوم سره انشاءالله جاری وساتو د کم ماشومان چې فارغ شو د دې څونه تعداد او د حفظ د ماشومانو څونه تقریبا ټوټل تعداد 96 پورې تعداد دې کې ناظر خوان هم داسې حفظ والا هم 15-17 ماشومان حفظ والا او داسې ترجمه والا هم پکې په پروګرام کې ماشاءالله ډېر مشهور شخصیت هم تشریف راوړی او د هغوی باره کې څه ویل غواړئ د جی الحمدلله دغه علماء کرامو په نگرانی کې او دغه علماء کرامو د سایه لاندې من کار کوو الحمدلله دغه نگرانی ده او دغه رنګ د بزرګان دي زمونږ اکابرین دي دی مونږ له ټایم راکوي او د دیو په چې کوم حکمونه دي هغه مونږ منو او د دې حکم مطابق مونږ چې دی په دې ادارو کې کار کوو الحمدلله زمونږ زیات تر اقرا روزة الصبیان سکول شو دغه رنګ نور داسې ادارې دی مونږ همیش د پاره چې دی داسې ترتیب سره کار کوو چې زمونږ نگرانی د علماء کرامو په لاس کې وي علماء کرام زموږ نگرانی کوي جی دا والدینو د پاره به تاسو څه ویل غواړئ والدینو د پاره دا پیغام دی چې موږ د سکول خلاف نه یو
موږ وایو چې په دې وخت کې په جدید دور کې د دینی تعلیم او د عصري علوم د دوه ضرورت دی ځکه چې د عصري علوم سره سره کله چې دینی تعلیم هم حاصل شي نو هغه ماشوم کې بچی دی ډېر قابلیت او صلاحیت او ټول والدین ته دا پیغام ورکو چې خپل بچی په داسې ادارو کې داخل کې داسې ادارو کې چې هغه کې د عصري علوم سره سره دینی علوم هم هغه ته زده کړی شي یعنی حفظ په وکړي شي ناظره په وکړي شي ترجمه په وکړي شي اجي کتونکو تاسو او قتل کاری صاحب هم خپل خبرې اترې موږ سره شریک کړي نو د دوی د وینا مطابق چې نن سبا ماشومان د پاره د عصري تعلیم سره دینی تعلیم هم ډیر ضروری دی باغی باندې دوی ډیر زیات توجه ورکوي ماشوم له او ماشاءالله کافی تعداد سره ماشومان د دوی نه د قرات او د حفظ فارغ شو کیمرامین توفیق احمد سره رنا ګل پیام خبر په خبر